أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة البقرة اولنی سپارہ آیت نمبر 6. دی آیاتونو مبارکو کی اللہ جل جلالہ د کفارو متعلق خبر فرمائی. رنبنی 15 آیاتونو کی د سوچا مسلمانانو متقیانو ذکر شو. پدی آیاتونو کی د پخو کافرانو ذکر کیگی او ورپسی بیا 14 آیاتونو کې د منافقانو ذکر کیږي. یو طرف ته پاخه مسلمانان، بل طرف ته پاخه کافران، او په منځ منځ کې چې کوم دی نو څه دي؟ دا منافقان دي چې د مسلمانانو ملګري دي او د کافرانو ملګري دي. بهرحال دلته الله فرمایي د کفارو متعلق چې اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ جل جلالہ فرمائی اے مومنانو دا کافران دی د اللہ نه یریږي نه، د دی په الله باندې ایمان نشته. که تاسو یې هر څومره د دوزخ نه، د آخرت د ورځې نه، د قبر نه او د الله نه ویروئ، خو په دی باندې یرول او نه یرول، نصیحت کول او نه کول دا اثر نه کوي. لکه پښتو کې موږ وایو سنډا ته رباب غږول دي. نو لا یؤمنون، دی چرم ایمان نه راوړي، منونکي نه دي، یقین نه کوي. لکه وګوره ابو جهل ته، عتبه او شیبه ته، یا د نن زمانې کافرانو ته چې د الله قدرتونه ویني، قرآن او د الله کتاب ویني، او سره د هر څه چې ښه ویني او ښه ګوري، ابو جهل به وی ښه راته پته ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق دی، خو د عناد او د حسد د وجې نه ایمان نه راوړه. نو د کافرانو چونکه عناد دی د الله سره او د الله رسول سره او قرآن سره، د بار بار وینا باوجود دی په دې قرآن باندې ایمان راو نړو. نو الله جل شانه ته هغه توفیق سلب کو، الله ولا په زړه باندې مهر ولګو. کلا بل ران علی قلوبهم، زړونه زنګ شو او دک رنګې د دې په غوږونو باندې او په سترګو باندې په زړه باندې الله پټۍ ولګولې. اوس دی حق نه ویني، حق شته خو دی یې نه ویني. نور شته خو دی سترګې پټې کړي دي، موږ ته نه ښکاري. سترګې کوله وکړه ښکاره به شي درته. او دا ځکه چې ګوره دا سترګې الله موږ له راکړي دي د حق کتلو دپاره، غوږونه الله را کړي دي د حق اورېدو دپاره، دل دماغ الله را کړي دي د حق قبلولو دپاره، خو د بار بار ناحق کتلو په وجه باندې دا سترګې خیرنې شوې، ګنده شوې. نو د دې نه د حق کتلو توفیق سلب شو. الله بار بار وی ګانه بجانه موره، بدنظري مه کوه، خو د بار بار نه منلو په وجه باندې زمونږ غوږونه او زمونږ سترګې او زمونږ زړونه د دې کافرانو الله فرمایي مونږ تور کړل. نو چې تور شو نو اوس آینه صفا نه ده، اوس پکې چې کوم دی څه ښکاري نه، اوس دی حق ته نه مایله کیږي، غوږونه یې درانه دي او کاڼه دي. الله فرمایي ان الذین، بېشکه هغه خلکو کفرو چې کافران شول، سواء علیهم،
برابر خبره ده په دې باندې انذرتهم ام لم تنذرهم کته دی او یره د عذاب نو کوي نه یره لا یؤمنون اغي اسکل ایمان روړون کی ندی منون کی ندی ختم الله علی قلوبهم الله تعالی دا غي پزړونو او غوګونو باندې وعلى ابصارهم او دا غي پسترګو باندې غشاوتن پردی دی ختم الله مهر لګاو على قلوبهم داغي پزړونو باندې وعلى سمعهم او داغي په غوګونو باندې وعلى ابصارهم غشاوه او داغي پسترګو باندې پردی دی ولهم او داغي د پاره عذاب عظیم ډیر لوی عذاب مقرر دی بس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين